ساوث افریقا افغانستان ته په سیمی فائنل میچ کې شکست ورکو. افغانستان افیشلی د T20 ورلد کپ 2024 نه بهر شو. ویری ویل ډن افغانستان کرکټ ټیم زبردست گیم تاسو کړی په تیرو میچونو کې زبردست طریقې سره تاسو سیمی فائنل ته راغلی. ښه په نرۍ سره مغه میچونه ګټلي دي. غټ ټیمانو ته شکست ورکړی دی. پړه نه یې تاسو او په دې باندې تاسو ملامت نه یې. راشد خان سر اوچت کا او اوچت سترګې ګرځه. دا ډېر زیات زبردسته ښکلی گیم کړی دی. د کپتانۍ هغه حق دی ادا کړی دی. افغانانو ته ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکړي. افغانانو ښه کافي خوشحالۍ ومانځلې په دې ورلد کپ کې. دا ډېرې زیاتې غټې خوشحالۍ وې د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د پښتنو دپاره. ډېرې زیاتې غټې خوشحالۍ راشد خان په دې ورلد کپ کې ورته ورکړی دی. او افغانستان چې کوم پلیران دي، اتلان دي، کلاډیان دي، دوی ښه د زړه نه لوبه کړې ده. دوی ښه زبردسته محنت کړی دی. بدقسمتي یو طرف ته به ورته ووایو. بیټسمنانو چونکې نن خاص کارکردګي ونه ښودله. نن په دې باندې خبره نه کوم چې افغانستان ټیم کې څه کمی او څه غلطیانې وي. هغه خبرې بس اوس د من نه لږې شانته کې لاړې، اوس لږې سایډ ته شولې. خو بهرحال ډېرو غټو ټیمانو ته افغانستان لوبډلې شکستونه ورکړي. اسټرالیا غونډه کې افغانستان خپل فاینل الریډي لوبولی دی د اسټرالیا خلاف. د هغې نه چې کوم میچ ګټلی دی اسټرالیا غونډه کې مضبوط ټیم یې د ورلډ کپ نه بهر کړی دی. ساوث افریقا زه به هم ووایم چې یو داسې هغه غمخواره غونډه کې ټیم دی. هغه په دې وجه باندې چې ساوث افریقا چېرته هم فاینل ته کوالیفای نه ده کړې. دا په تاریخ کې په فرست ټایم باندې ساوث افریقا فاینل ته لاړه. دا تاسو افغانان په دې باندې خفه کېږئ مه، خو الله دې وکړي چې ساوث افریقا فاینل وګټي. د هغې وجه دا ده چې انډیا هم ښه ډېرې فاینلې ګټلي دي. دې سره چې کوم دی انګلینډ هم زما خیال چیمپین پاتې شوی دی. ساوث افریقا چېرته هم فاینل ته کوالیفای نه ده کړې. همیشه دپاره په سیمی فاینل کې وتلي دي. همیشه دپاره سیمی فاینل نه هغې الیمینیټ شوي دي. نو مګر چې ساوث افریقا دغه ورلډ کپ د T20 په خپل نوم باندې کړي. الله دې په هغې باندې دا میچ وګټلی کړي. او د هغې نه بعد د افغانستان لوبډلې باندې که موږ خبره نه وکړو نو دا صرف او صرف سټارټ دی د افغانستان لوبډلې. دا اولنی سټیجز دي. دا خو لا شروعات دی. د افغانستان له کرکټ په کوم ځای کې شروع دی. دومره بریا، دومره ګټې افغانستان لوبډلې د خپل وطن د خپل هیوادوالو دپاره راوړلې. دا ستاسو دپاره د فخر مقام دی. دا ستاسو دپاره د خوشحالۍ مقام دی چې افغانستان لوبډلې دومره بریا د خپل وطن دپاره راوړي دي. خپله رایه راشه کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله میلاویږي نوي ویډیو کې. تر هغه د مالا کې اجازت. الله پامان.